الله عليه وسلم چې فرمایلی دي ولا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام بس صرف نومي هر سړی به وایي زه مسلمان یم خو د حقیقت اسلام نه بنا خبره ولا يبقى من القرآن الا رسمه د قرآن کریم بیاناګانې به کېږي لیکن د رسمي طریقې سره وي مجمع په نوم د اشاعت توحید و سنت را جمع شوې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه بهترین کسان وو الله جل شانه هغوی ته په داسې موقع تنبیه ورکوي اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها یوزی که څه خرڅیږي یا تماشې لوبي نو دی هغې پسې روان شي افسوس به په دې نه وي چې ملګري د اشاعت توحید و سنت وي په هغه کې طلبا وي هغه کې علما وي عوام وي کو انساني ضرورت یا د مانځه ټیم نه خو ټیک ده لیکن دغه نه علاوه یو طرف بل طرف ته نقل و حرکت او په دې کې بیان شروع وي نو دا اول د قرآن نه خلاف دی چې څومره موږ په توجه کښېنو خبرې ته فکر وکړو که یوه خبره یاده کړو او د هغه کس د خولې نه یاده کړو چې هغه کې درد او فکر وي دا به زموږ دپاره لوی خیر او برکت وګرځي په نقل حرکت به څه وکړو وروڼو موږ یو لوی فکر دی یو سوچ دی یو چاند شروع دی عالم اسلام ته یو چاند شروع دی مسلمانانو ته په نوم د استشراق لفظ میں بیکگراؤنڈ ویو د ځان سے ولیکئ په نوم د استشراق مقصد دا دی چې د عالم اسلام مطالعه کیږي ډېره گہرا په داسې طریقې چې موږ په کومه طریقه مسلمانان بدنام کړو موږ په کومه طریقه قرآن بدنام کو موږ په کومه طریقه باندې دا خلق د اسلام نه او د دین نه په نفرت کې کو او دا د دین او د اسلام نه نفرت پیدا کول دا د مخکې نه شروع لیکن مخکې په خولې خبرې وي د خبرو په انداز کې آسمانی وحی هغوی مقابله نشو کولی کو هغوی قصې کولی کو هغوی شعرونه ویل کو هغوی نور لهو لعب کولی نو د قرآن مقابله نشو کولی لیکن نوی ایجادات داسې خطرناک ایجادات چې تش په پټوانو باندې تش په نقشه باندې ټول عالم د دین نه او د اسلام نه په نفرت کې راولي حتی چې د رسول الله اسلام ښه فکر کوئ ګوره خبرې ته د رسول الله اسلام کارټون چې جوړیږي او څه بلوه کېږي چې کارټون جوړ شو فرانس کې جوړ شو بل ځای کې جوړ شو بل ځای کې جوړ شو دا کارټون داسې نه دی ورونو دا د دیني اسلام د بدنامولو یو طریقه کار ده او په دې کوشش کې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټو کارټون داسې جوړ کړي نعوذ بالله چې تش په لیدلو ته د خلکو نفرت راځي شکله خو د هغوی د لاس شی دی د چا پټو چې ښه جوړوي ښه جوړولی شي د چا پټو چې ناکاره جوړوي هغه ناکاره جوړوي کوشش د هغوی دا دی چې دا اسلام د یو ځل څخه ختم شي نو څنګه به ختمېږي چې دی په
خپل پیغمبر بدګمانه شو نعوذ بالله چې دا یو بدمعاش انسانو دا یو عیاش انسانو دا یو خواهش پرست انسانو د دې مزاج کې نعوذ بالله تشدد او داسې پټوان جوړ شي چې یو تر توخانی بل طرف ته خنجر په لاس باندې صحابه بل طرف ته بیبیانی بل طرف ته ښکته لاسونه پراته عالم ته دا ښکاره کړي چې دا د داسې پیغمبر امتین دي ورونو موږ کوشش هم دا دی چې موږ د هغوی د دې میشن مخنیوی وکړو او موږ عالم ته دین اسلام د اسلام پر مخ ښکاره کړو لیکن افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو دیکھا نے تیری آنکھ نے فطرت کا اشارات افسوس دا دے چې څوک د دین خدمت کوي او عالمی اسلام کې کوشش کوي چې دین عام شي قرآنی اخلاق عام شي زمونږ په معاشره کې قرآن راشي امن راشي اسلام کې د بې امنۍ هیڅ فعال نشته اسلام ټول امن دی زمونږ په لار کې څه خلک رکاوټ کیږي او ابتدا کیږي زمونږ د کتابونو نه زما موضوع تقلید اوس پر موضوع لرالم ابتدا چې کیږي نو هغه زمونږ د خپلو اختلافاتو نه کیږي اول موږ په ایمو باندې بدګمانه شو چې چا موږ ته دین په صحیح رنګ باندې واضح کړی دی هغوی کوشش کړی دی چې د قرآن او د حدیث مقصد را واخلي او موږ ته واضح کړي اول په موږ دا کوشش دی چې موږ دې په دغه ایمو باندې موږ دې په دغه فقهاو باندې بدګمانه شو او کله چې په ایمو په فقهاو بدګماني راغله ښې واورئ ګوره سبق دی زما بیان زه د تقریب په طریقه نه پوهېږم کله چې موږ په دغه ایمو په دغه فقهاو بدګمانه شو په خپله موږ په احادیثو بدګمانه کېږو علما ناست دي او کله چې په احادیثو بدګماني راغله نو احادیث د پیغمبر اسلام بینا ده نعوذ بالله بیا په پیغمبر بدګماني راغله او بیا به دا مشهور کېږي نعوذ بالله چې د دې پیغمبر جګړالو دا اختلاف د پیغمبر نه داسې نقل شوي دي د پیغمبر خبرې دلته دي او د دې نه د ایماو اختلاف جوړ شوی دی د ایماو اختلاف دې ته نقل کول چې احادیثو کې اختلاف پیدا شي احادیثو کې اختلاف چې پیغمبر اسلام په ذات باندې حمله وشي او بیا دا کارټونه جوړ شي هرگز باطل دین اسلام چې په اصل روح باندې رواني هرگز باطل د دې مقابله نشي کولی هرگز باطل پرس د دې خلاف نشي فتح کولی هغه کوشش دا کوي چې هغه اصل دین چې قال الله قال رسول دی ایمو فقهاو چې دغه کومه شرح کړې ده من ایمو فقها شارعین نه وایو منګ شارحین وایو هغوی چې کومه شرح کړې ده او د هغې د وجې نه امت متفق شوی دی هېڅ څوک دا نه شافعي ته ویلی چې یو حنفي به شافعي له چلنج ورکړي د مناظرې یا یو شافعي به حنفي له چلنج ورکړي د مناظرې یا حنبلي او مالکي به یو بل چلنج د مناظرې ورکړي نه امت یې متفق کړی دی او داسې مثال دی واورئ ځان پوه کوئ په ما څه زور دی زما یو پنجابي ورور ننګ والی دی او موږ پرتوګ اغوندو هغه له چلنج ورکومه چې تا لنګ ولې والی دی نه ما چې پرتوګ اغوستی دا ښه دی وروره د هر چا خوښه ده که څوک پاجامه اغوندي هندوستانیان یې اغوندي بلکل ټیک ده که څوک لنګ وایي بلکل ټیک ده پنجاب والا څوک پرتوګ اغوندي بلکل ټیک ده ها کو ځینې علاقه کې پتلون رواجي
بالکل ټیک ده علما په دې پیږي دې ته اختلاف تلاومي وایي بیا سخت ګرانه خبره وکړم ځان سیار کې دې ته څه وایي اختلاف تلاومي مقصد دا ځینې علاقې سره پرتوګ مناسبي هغه پرتوګ واغوندي ځینې علاقې سره لنګ مناسبي هغه لنګ وایي څوک پاجامه خوښوي څوک پتلون خوښوي یو کس د یو دین راوچت شي او هغه غږ وکړي چې دا اختلاف هم ولې جوړ کړی دی تاسو دا پرتوګ تاسو دا لنګ تاسو دا پتلون پاجامه لرې کوي دا سړی څه شی شو دې ته څه ویل کېږي چې پرتوګ هم لاړ لنګ هم لاړ پاجامه هم لاړه پتلون هم لاړ دا بې حجابه شکو نشه دا هغه چانس دی چې خلک په ایمو باندې بدګمانه کړي او خیر دا چې دا امت بې حجابه شي عالم ته د دې په مابین کې اختلاف راشي او چې کله اختلاف راغی علما ناست دي د ابتدا نه واخله تر انتها پورې د احادیثو جمع کول داسې اسان کار دی یو سړی چلنج ورکوي او وایي یاره بخاري کې لیکلي دي وقول وفعل يزيد وينقص بیا په دې کلیپ کوي په دې چلنج ورکوي چېرې څوک چې وایي ایمان او زیادت او نقصان نه قبلوي دا د بخاري د حدیث نه خلاف دی و بې انصافه ته به دا چلنج ورکوي او وایي به چې احناف نعوذ بالله مرجیه دي ته د ارجاء په معنا هم نه پوهېږي حنفي مجبوره کې ته خامخې دې ته جوړې چې هغه به د دې جواب کوي او هغه پسې وروسته په دغه کتاب الایمان کې د انس رضی الله تعالی عنه د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت وایي من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره من خير یو ذرې ته ایمان ویلی شوی ته نرشه ورسې جمع کوي ښه علما ناست زه څه وکړم مجبور یم تا په دې ایمان باندې خلک بدګمانه نه کړم چې ته د بخاري یو حصه وې او هغه کې وایي چې ګوره دا احناف دی زیادت او کمی نه مني او وګوره بخاري لیکلي چې هو قول فعل یزید وینقص حنفي به ته دې ته مجبور یم چې هغه د دې جواب وکړي چې کله دا جوابونه دا کلیپونه شروع شو دا به په نېټ شایع کېږي دا چې په نېټ شایع شو خلک به په دې بخاري ته بدګمانه کړي خلک به ته مرتد کړي موږ چېرته د بخاري عیب نه بیانو زموږ عقیده دا ده چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري لیکن چې ته په ایمان کې دا شروع وکړي بیا متصل ګوره علما ناست دي ته د غزوې ذات رقا واقع بیانې چې یو کس په مانځه ولاړ دی کافر ویشته ینه ترې روانه ده لمونځ کوي جعلي مفتي جوړېږي جعلي مستفتي جوړېږي او تپوس دا کې په ینه باندې اودس ماتېږي که نه ماتېږي بیا جعلي جواب کوي چې نه ماتېږي صحابه خو بیا اودس مونځ نه کوو غزوې ذات رقا کې صحابي ولاړ دی په مانځه باندې او هغه ویشتی شوي ینه ترې روانه ده او لمونځ کوي تا چې دا خبره وکړم کو موږ غلي کېږو خو ته ټول ائمه بدنامې چې موږ جواب کوو نه موږ به وایو چې بخاري کې راغلي دي چې مستحاضه تتوضأ لکل صلات مستحاضه به د هرې مانځه دپاره اودس کوي خو د یو رګ نه نه راځي عاجل ورته وایي په دې بخاري لیکلي چې علي باندې اودس ماتېږي خلک به څه وایي دا څنګه بخاري ده دا څنګه پیغمبر دی یو ځای کې یو شانتي کوي بل ځای کې بل شانتي کوي دا خلک به په دین باندې دا خلک بدګمانه کوي ښه خبره ته لږ متوجه شئ چې ته بخاري حدیث نقل کوي علما ناست دي او ته د زهري قول نقل کوي چا د سپي څټلې شوي اوبو باندې اودس کېږي بخاري کې لیکلي دي د زهري قول نقل کوي زه به مجبوره کېږم ځکه ته خو په مورد کې زه به مجبوره کېږم او هغه به زه دا وایم چې بخاري کې لیکلي دي چې سپي کله اوبه لوښي کې څټل وکړه وزن یې وینځئ خلک به پخپله په بخاري بدګمانه شي چې دا څنګه بخاري ده یو ځای کې وایي
چې د سپي څټلې شوي اوبو باندې اودس کېږي او د اعتمادي خلکو اقوال نقل کوي او بل دې کې نقل کوي چې لوښی به وزله وینځئ دا به ته خلک په پیغمبر باندې بدګمانه کېږي څه چې بخاري نه رفع الیدین ثابتې او نغلی کېږي زه به مجبوره کېږم یو راسه په ګاډي کې ناست و ما ته وایي جي مولانا وایي دا غلطه خبره نه ده ښه ځان یې په زوره ساده کړ ما کومه خبره غلطه ده وایي چې موږ وایه خبره خو بخاري کې راغلې ده خو دا د فقه نه خلاف ده ما وایه کوم ځای ته وایه وایي مسله ده رفع الیدین ما وایه هېڅ ورته نه ویل ما غوږ کېده علما ناست دي زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کوله کله چې به رکوع ته راته او چې کله به د رکوع نه ته دغه حدیث وي دغه حدیث وي ما چې ته دا وایې بخاري خو د ائمو په وخت کې نه وه نو زه دا ولې نه وایم ابراهیم النخعي عن علقمه واسود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم باول کې رفع الیدین کوله بیا نه کوله هم ته موازنه وکړه او ته د احادیث په مرتبه پیژنې ته د بخاري دا نوم خو یاد کړه که نه ته د دې نوم خو لږ سوچ وکړه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله اسلام وسنن وایامه ته دومره ناپوهې او بیا مې ته دغه حدیث سند ذکر کړ ما دا بیا په مسند حمیدي کې وګوره هم په دې سند زهري عن سالم عن ابن عمر او دا په مسند ابو عوانه کې وګوره بیا د مجاهد پر روایت په ابن شبک ما ته تا د خدای ډېر علم راکړی دی ما د خدای ډېر علم نه راکړی خو ته خدای جاهل پیدا کړی ته د قرآن او د حدیث دا نه خبرې ته د امین بالجهل په باره کې د ابو هريره حدیث نقل کې چې اذا قال امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین او د چا امین چې موافق د ملایکو سره ګناه معاف کېږي او د دې نه تجهل بالتامین ثابتې نو زه به د دې بخاري کې تا ته د ابو هريره روایت پیش کړم علما نه ځان نه شم ویلی اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد تدا ربنا لك الحمد لبجهل نه خو دا قال دا یقول نجاح ثابتېږي خو بیا ربنا لك الحمد کنه هېڅ جواب نه قد تصير په ائمو باندې بدګماني کول بیا ته 124 صفحې پورې رارسي بخاري کې بیا چلنج ورکې او بیا په هغه باندې ته کیسټ شایع کې او بیا دا وایم چې یاره بخاري کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څو رکعاتونه زیات نه کوي هغه بخاري کې کوم ځای کې راځي ولې د ابو سلمة بن عبد الرحمن روایت دی د ام المؤمنین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 11 رکعاتونه زیات نه کول او دا دی حدیث دی شيوخ ناس دي په قلاره مې تپوس وکړ ما بچو خفه کېږم دا کم روایت چې راځي چې رسول الله اسلام دا څو رکعات نه زیات نه دي کړي یا 11 تر څو حساب کړ دې کې شپه شته دې حدیث کې شپه شته نشته دي ترجمه بعد بخاري خزان نشي دې کې لیل شته نه لیل خو پکې نشته دې کې نهار شته نه دا هم پکې نشته دي چې هغه کې نه شپه شته دی نه ورځ شته د شپې او د ورځې په میاشت رمضان او غیر رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سکاته کوو نه دی دا خو د شپې مون مراد دی لکه بخاري کې په کوم دي کې دا الفاظ دی خو رمضان غیر رمضان کې زیاتې لکه خو دوانه دي چې د کوم نه ثابت دی لکه دا خو بخاري کې لیکلي چې دا قیام الليل دی انه بحث ته د پیغمبر الفاظ ویوا ته 269 صفحې ته نه رسېږي 269 صفحه باندې امام بخاري باب ودا کړی دی باب قیام شهر رمضان هغه د تراویح مون هغه خو ځان نه مونځ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې کړی دی اوږدې کړی دی هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې کې شریک وو هغې موږ ته وضاحت وکړه د 6 رکعاتو ته 269 صفحې ته نه رسېږي ته په 154 صفحه باندې فیصله کې دا بخاري خو لږ وګوره که نه دا علم دی بیا دا هم واورئ
چې ته د بخاري په حدیث باندې عمل کوم بیا کپی دا غز دا میدان بخاري کې د عمرو بن سلمه واقع ده مانځه ته مخکې شوی دی د 5 کالو ماشوم 6 کالو ماشوم پرتوګي نشته دی څادر پرځان کړی دی مانځه ته مخکې کېږي سړي او زنانه پسې ولاړ دي عجز د وروسته نه ښکاري یوه زنانه ورته وایي غطو عنا استقالیکم د قاري صاحب کوناټي پټ کوي دا خو د وروسته نه ښکاري او د 6 کالو ماشوم دی ته به سار نابالغه ماشوم پرتوګ بیا نه وي او زموږ مخې ته بیا ودرېږي او یا په بخاري باندې عمل کوم ته د بخاري په باندې ځان نه پوهه کړې نیک بخت ته خو د بخاري تبعي کې بخاري کې حدیث دی یو سړی مړ شو وصیت یې وکړو وایي ډېر ګناهګار ما به وسېځئ نیم به مې په اوبو کې وشیندئ نیم به ما په دریاب کې وشیندئ د خدای نه یېرېږم داسې ورسه زامنونه وکړه الله غیره را جمع کړه تپوس دا دې ولې وکړه وایي الله تا نه یېرېدلم الله معاف کړه اوس په دې دین کې دا اجازه شته د بخاري حدیث دی څوک وصیت کولی شي چې زه مړ شوم ما به وسېځئ او نیم به مې په دریاب کې وشیندئ او نیم به مې په اوبو کې دا جایز دي اوس علما ناست دي ته بخاري په حدیث څنګه عمل کوې ته د بخاري په حدیث باندې څنګه عمل کوې بعضې مسلې د طهارت دي هغه نشم ویلی موږ تقلید کوو تقلید لازم ګڼو تقلید په د خپله مرتبه کې متفقون علیه دی اجماع د امت ته تقلید په د خپله مرتبه کې چې موږ ونکړو ته د ائمو په خبره نه پوهېږې د ائمو په وضاحت نه پوهېږې اوسه پورې دی د تقلید په تعریف پوه نه شولو اوسه پورې علماو یو محتاط تعریف کړی الله دې بهترین جنت ورکړي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون علما ناست دي تعریف خو په اثارو کېږي په معنا لغوي خو نه کېږي د هغې دا مقصد و ای ناپوه ته چې نه پوهېږې نو ځان پوه که د پوه نه فاسألوا ان کنتم لا تعلمون دا خو ځان شرط او جزا و ته نه پوهېږې نو ته د پوه نه ځان پوه که نو هغه ان کنتم لا تعلمون په معنا پوه نه شي او ان کنتم لا تعلمون ان کانوا لا یعلمون جوړ کړي او وایي موږ دا خبره نشو منلی چې هغه نه پوهېږي موږ دا خبره نشو منلی چې هغه دلیل نشته ای نیک بخته دا معنا خو د ان کنتم لا تعلمون ده فاسألو ته ناپوه دغه چا نه ځان پوه که چې هغه پوه شي او دا هم واورئ تقلید په ایمانیاتو کې نه کېږي علما ناست دي تقلید په ایمانیاتو کې به نه کوې تقلید به داسې وي ایمانیاتو کې ربنا اننا آمنا فاغفر لنا مؤمنی ما تقلید چې کېږي چې آیات پکې موجود دی حدیث پکې موجود دی اجماع پکې موجوده ده څه ولې تقلید کې تقلید د مجتهد مجتهدانه قول منل د مجتهد الفاظ میرے طالبان دی یاد کی مجتهد مجتهدانه قول منل مجتهدانه مجتهد به پس کې اجتهاد کوي آیات نشته دی حدیث نشته دی اجماع نشته دی اوس مجتهد عجز لګی دی کوشش کوي او هغه په یو خبره باندې وضاحت وکړي او زه نه پوهېږم هغه منل دې ته تقلید وایي او بیا دا بدبختي چې دا خو شرک دی ولې شرک دی لکه کله وایي تقلید دا شرعي لفظ نه دی کله وایي تقلید د قلادې نه مشتق دی لکه مصدر د اسم جامد نه څنګه مشتق دی تاسو اورئ ما خبرې دا طالبانو ته یم تقلید د څه نه مشتق دی قلادې نه قلاده خو امیر غورځولو ته وایي او تاسو څاروي چې امیر هم غاړې ته غورځولی دی لکه مصدر څنګه د اسم جامد نه مشتق دی دا علم دی او کله وایي تقلید شرعي لفظ نه دی او تقلید شرک دی
لکه شرعي لفظ دی څنګه شرک دی آیات وایي اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله دغه آیات وایي دا اتباع ده که تقلید دی او دا خو اتباع ده اتباع جایزه ده که ناجایزه او اتباع خو جایزه ده ولې فتبعون هغه آیات وایي چې ستا نه یې خوښ د اتباع معنی په څه کوي په تقلید او چې خوښ یې هلته د اتباع معنی په څه کوي په اتباع چې ستا نه یې خوښ نو هلته معنا کې د اطاعت په تقلید اطعنا سعادتنا او کبرانا او دا شیر دی او چې ستا خوښي نو ته بیا د اطاعت معنا کې په اطاعت باندې اطیع الله اطیع رسول دا تحریف د قرآن دی زمونږ دغه درخواست دی چې ځان پیا کوي دا پراپیګنډه کول چې ایمان منل دا یو قسم د الله شریک ګرځول دي او اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله یعنی ایک وخت ده کو دغه آیات او مقصد پیښ شوی نه هیڅ به دا ونه وي احبار رهبان په دغه د کې چې راځي دي ارباب من دون الله نیولي دي قرآن کریم پسې وروسته دغه وضاحت کړی دی قرآن کریم وضاحت دا کړی دی 12 میاشتې دي منها 4 حرم څلور په دې کې میاشتې محرمې دي د دې احبار او رهبانو چې به کله نه وه خوښه نو هغه کومې چې محرمې میاشتې وي هغه نه به هغه میاشتې جوړې کړې چې هغه به حلالې کړې او د هغه په ځای به نور حرام کړه کوم کس دی کم ایمان دی چې تا ته ویلي دی خنزیر حلال دی تا ته ویلي دی ګیدل حلال دی تا ته ویلي دی چیلۍ حرامه ده تا ته ویلي چې ګډه حرامه ده ای ماجدانان خو معرفت کوي معرفت څه ته وایي د شي پېژندل مثال یې داسې دی ځان په بیا کوئ مارمایو ته تاسو وایو که څه ته دی اوبو کې شی د مایي غونته کې مارمایي دا به مثال کې ذکر کوم مارمایي باندې یو کس نه پېږي چېرې دا د اوبو مار دی که نه دا مایي دی راشي علیم ته ووایي یاره چې دا مارمایي به حلال دی که حرام دی علیم مایي ته ورېږه زه یې تحقیق کوم چې دا په حلالو کې راځي که په حرامو کې راځي یعنې الله حلال کړی دی که حرام کړی دی داسې نه وي چې دې د باندې حلال او حرام و نه زه یې ګورم راشي وایي کوم دی که دا مارمایي وي هغه ده وایي ته ولې حرکت ورکړه چې روانه شو ته ګوري چې دا رفتار یې د مایي دی که د مار دی بیا به زه ته ونیسه چې وینیسئ ګوري خویوالی د مایي دی که د مار دی بیا وی ته دې خوا که زه د غوږونو ته ګورم سا په غوږونه اخلي که په خوله اخلي دا ټول علامات یې راجمع کړه د هغه نه وروسته دا وی وروره ما ته خو دا مایي ښکاري د بل ذهن په دې باندې ورغی وروره ما ته د خدای په دې باندې دا خو مار ښکاري دې امام دا کوشش وکړ دا محنت یې وکړ چې په دې شي کې د خدای نوم معلوم کړي د خدای حکم معلوم کړي څه پکې معلوم کړي د خدای حکم پکې معلوم کړي او بیا هغه کس ته وي چې وروره ما ته خو دا د خدای په نیت حلال ښکاري دا اله شو که دا اله شي نو دا استادان خو ټول د دې شاګردانو الهه شولو دا شاګردان خو د استادان ته ناست دي دا استادان خو هغوی له تعلیم ورکوي دا طالبان ټول مشرکین شو د پیغمبر اسلام نه واخله دې حده پورې دا سلسله د تعلیم جاری ده دا خو د یو دقیق معلوماتو سره تعلقه ساتي موږ الهه نه دي نیولي معرفت کې د یو چا تابع کېدل دا اله نه دی کله د خدای نه بل څه بوځي یاره موږ خو تقلید منو خو تقلید جامد نه منو آیا سماره لکه تقلید جامد نه تقلید مصدر دی خو نه پیدا کوم صدا چل کوي تقلید شخصي نه تعبیر کوي په تقلید جامد باندې او کتابونه تحقیق خدا دی
چې تقلید شخصي کې انتخاب من المذهب غزان علمي تحقیق دی وروړه چې ما ته یو شخص حق وایي نو موږ به منو که نه به منو یو کس دی ما ته څه ویلې څو کسانو چې صحابه په مانځه کې راستانه کړي یو کس دی ابن ناهیک یو کس دی یو جماعت باندې په مازدیګر کې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مونځ کړی خلک ټول دغه یو کس په خدای باندې راتاو شول هغه مشرکین یو کس دی بیا مسجد قباء ته ورسېدو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ را ګرځولی دی بیت الله ته هغه مشرکین شولو دا خبرې چې ما وکړې زه خپله خبره بیا مات کوم موږ د الله نه سوال کوو اهدنا الصراط المستقیم الله موږ ته لاره سیده وښیوه صراط الذین انعمت علیهم لار د هغو چې تا په مهرباني کړې ده دا ائمو چې په کوم ځای کې وضاحت کړی دی بلکل صحیح ده په دې علاقه باندې حنفیت دی ډېر ښه خلک دی په یو مسله کې د شک کې تا خپل مونږ تباه کړه علما ناست دي ته په کیسټ کې دا ووایې چې رسول الله اسلام اتو رکعاتونه زیات نه کړی ستا دې په خدای قسم یې دغه مونځ رسول الله اسلام په جمع کړی و دا مونځ رسول الله اسلام جومات کې کړی و دې مونځ کې رسول الله اسلام داسې سیدا کړې وه اخو د کور مونځو ام المؤمنین نه ځکه تپوس کوي ابو سلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ څومره خو د کور مونځو اخو رسول الله اسلام انفرادي کړی و اخو رسول الله اسلام د شپې په اخره حصه کې کړی و هغه نه خو وروسته رسول الله اسلام وتر وکړه ارام یې وکړه بیا سهار مانځه لاړ ته خو هغه مونځ رااخلې اولې کې بیا یې با جماعته کې بیا پکې تداعي کې نه د تهجد ته جوړ کړو نه د تراویح جوړه کړې ته 269 صفحې ته ورسېږه موږ د احادیثو خادمان یو لیکن موږ د احادیثو د هغه شرح قایل یو کوم چې د ایمو نه نقل ده په ایمو خلک مه بدګمانه کوه که تا په ایمو خلک بدګمانه کړه نو تا په حدیثو خلک بدګمانه کړه او تا چې په حدیثو خلک بدګمانه کړه نو تا په رسول الله اسلام خلک بدګمانه کړه او دور د کارټونونه دی کارټونونه به جوړېږي او دا خلک به مرتد کېږي ته به نه پوهېږې الله دې پوه کا او په پېښور کې پیشې مه جوړوه افسوس دا دی ټول مشایخ موجود دي علما موجود دي په جنازه کې څه ناشنا کیفیت کوي فاتحه هم وایه زم د صورت هم کوه درود هم په جهر ویوه 15 تکبیر جنازه هم کوه بیا چې تاسو ته پته ولګي چې دا هم سنت دي دې دومره علماو ته پته نه لګي نه ته خو د بخاري قید عزت په بخاري کې ته پیدا کړه 15 تکبیر دا ولې دا صرف پټ پیدا کول چې په دې امت کې اختلاف پیدا شي بیا چې هغه سلسله تېره شي چې کلونو وروسته بله جنازه کې بیا 3 تکبیره کې بیا چې هغه جنازو له نه ځو هم غم دی ځکه چې خپلوان یې دوستان یې هلته یو اعلان وشي موږ به اوږده جنازه کوو ټولې دعاګانې پکې ووایي دا په کوم حدیث کې راغلي دي حدیث کې راغلي ټوله جمع کول په کوم دي کې راغلي دي شرعي لفظ علما ناست دي هغه پېژندل غواړي مقلد لفظ په مشکات کې راغلی که مقلد الخنازر اللؤلؤه متعلق مضموم ممدوح خنازر مضموم ها لؤلؤه جواهر ممدوح تقریر لفظ کنز العمال کې وګوره ابوبکر صدیق استعمال کړی دی قلدوني د خلکو په ما باندې ذمواري وغورځوله تقریر لفظ صحابه استعمال کړی دی تاریخ طبري کې وګورئ کله چې شپږتني د کمیټې مقرر شوله او اختیارات عبدالرحمن ابن عوف ته والا شو نو قلدوه ټول هغه پسې را روان شو تقلید لفظ عمر رضی الله تعالی مستر کړی دی اسمان د بره نه اورېده اسمان ته نسبت کړی دی دا ټیک ده چې ابن مسعود ویلي دي رضی الله تعالی عنه چې ایمانیاتو کې د چا تقلید مه کوئ چې هغه مؤمن ته مؤمن چې هغه کافر ته کافر کېږي دا په ایمانیاتو کې تقلید دی
سچ په قرآن او د حدیث نه استنباط کولی شي تا ته چا وایي چې تقلید وکړه تقلید په هغه مسلو کې راځي چې وروره ما او تا په وضاحت بیا نه شو نو هغه موږ د امام منلي دي او که څوک وایي چې د امام منل د صحابو منل نه منل وایي چې چا نه مني د هغه نه تپوس وکړه موږ د ابوبکر صدیق منلي دي قرآن مرتب یې کړی دی موږ منلی دی موږ د عمر رضی الله تعالی عنه منلي دي شل رکعاته تراویح موږ منلي دي موږ د عثمان رضی الله تعالی عنه منلي دي قرآن په یو قرات باندې مرتب کړی دی او جمعې دوه ځایونه موږ منو چې د کومې خبرې صحابو په وخت کې مشوره شوې ده دغه دین دی کم خلک چې دا خبرې کوي دا ورونه به ناپوهي د هغوی په خدمت کې درخواست دی چې بدګماني نه مه پیدا کوئ زموږ دین قال الله قال رسول دی او تاسو ځان پوه کوئ چې ماشوم ته بخاري وی ځینې پکې دا هم وایي یاره تاسو دا حدیث دا پرون یو عالم ویلي تاسو دا حدیث چې وروسته وایي سمدستي ولولئ بیا دا جواب مه کوو چې سمدستي موږ اعراب نه شو ویلی وروره حدیث دلایل دي د دلایلو نه د استدلال طریقه واړه نشي پېژندلی ما څنګه الفاظ وی دا مې ګران لفظ وي احادیث دي دلایل دي دلایل نه د استدلال طریقه ماشومان نشي پېژندلی دلایل نه د استدلال هغه څوک دلیل څنګه نشي د احادیثو نه چې هغه په دې جمله نه پوهېږي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب آیتین فصاعدا د باب په تحقیق نه پوهېږي چې دا بیا با کومه با ده لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب د فا په تحقیق نه پوهېږي چې فصاعدا کې کومه فا ده صاعدان اعراب نه پېژني چې صاعدان کې کوم اعراب دی بیا په دې نه پوهېږي چې صاعدان حال تقید یې څه کړی دی بیا په دې نه پوهېږي نفی چې متوجه شي مقید به قید ته نفی د څه کوي بیا دا نه پېژني واورئ چې دا مسله د صفت صلات ده که دا مسله د اقتدا ده دا خو په صفت صلات کې راځي او دغه 104 صفحه باندې دا حدیث دی د عبادة بن صامت فصاعدا لفظ بخاري کې نشته مسلم کې شته دی او په دغه 104 صفحه باندې دا بهره روایت شروع کېږي او 105 ته راوړي دلته وایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هلته حدیث مسیح صلات کې وایي څه د قرآن نه د سڅۍ اقه وایه دا بیا فقیه راجمع کولی شي دا بیا ایمه راجمع کولی شي په حدیث هغه څوک پوهېږي چې په فقه پوهېږي چې په فقه نه پوهېږي دلایل شته خو د استدلال په طریقه باندې واړه نه پوهېږي د دې وجې نه عبدالله چکلاولي خپلو شاګردانو وجلی دی ماشومانو ته بخاري شروع کړې وه بناتو ته بخاري شروع کړې وه خبرې مې سختې وکړې زه اهل حدیث ورونو په خدمت کې عرض کوم چې ځان پوه کوئ صحیح ځینو که حدیث ووایي او د احادیث نه د استدلال طریقه ګرانه ده ټیک د دلایل خو به اعتبار ظاهري لیکن استدلال ډېر ګران دی نو ما موضوع تقلید وه دا موضوع ما په دې لحاظ نه چېړله په دې چې عالم اسلام باندې کفر مسلط کېږي راځئ چې موږ په خپلو کې متفق شو موږ په ائمو څوک بدګمانه نه کړو موږ په صحابو څوک بدګمانه نه کړو موږ په حدیثو څوک بدګمانه نه کړو خو داسې وشي په پیغمبر اسلام به خلک بدګمانه شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین